دا یو دوه نمونه دي، صدف او حفصه. د دې دوه نمونو باره کې یو ورور پوښتنه کړې ده چې صدف او حفصه د دې نمونو معنا څنګه ده او دا نمونه څنګه دي. دا دوه نمونه ښکلي نمونه دي، د معنی په اعتبار باندې هم او د نسبت په اعتبار باندې هم ډېر برکتي نمونه دي. صدف اصل کې د دې معنا سیپیا راځي، یعنی په سمندر کې هغه سیپیا چې پاغي کې دنه موتی پرتوي هغه خول ته صدف ویل کېږي. یعنی په کم خول کې چې هغه موتی پرتوي هغه خول ته چې دی نو صدف ویل کېږي. لہذا د دې معنی په اعتبار باندې صدف نوم ښکلی نوم دی، مزیدار او مناسب نوم دی. بل نوم چې دی دا حفصه دی، معنا هم د دې ډېره مزیداره ده او نسبت هم ډېر زیات مزیدار دی. معنی ځکه مزیداره ده چې د حفصه معنا شعر راځي او مجازن د دې نه بهادری چې دی هغه مراد اخیستل کېږي، یعنی بهادر شخصیت ته حفصه چې دی ویل کېږي. او نسبت په دې کې دا دی چې دا د ازواج مطهرات کې دا یو بیبي حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي وا. نو په دې اعتبار باندې چې دی نو دا برکتی نوم دی او ښکلی نوم دی. او بل دا چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خور چې دی د هم نوم دی. لہذا ښایسته نومونه دي، صدف د معنی په اعتبار باندې او حفصه د نسبت په اعتبار باندې ښکلي نومونه دي. دا بالکل کې خودی شي او جایز دي.